بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، ګرانو اوریدونکو، پروګرام نیوز راوند اپ کې تاسو ورور تاسو کشر تاسو بچی الف خان شیرپو د اف ام 93 ریډیو دبر 400 نه خبرې ګرانو اوریدونکو سي تاسو ته پته چې روزانه د اف ام 93 ریډیو دبر 400 نه نیوز راوند اپ پروګرام چې کوم دنو تاسو ته وړاندې کیږي او دغه پروګرام چې کوم دنو کې تاسو مسلې ورسره چې کوم دي علاقائی مسلې صوبایي مسلې او ملکی مسالې چې کوم دی هغه منګه تاسو ته وړاندې کوو. نو نننی پروګرام کې سٹارټ ما واغسته او بیا درمیان کې خو د تاسو خوښ ملګری خالد منصور راغی نو هغه هم پکې سات دا کو خو کارونه نن سبا دومره زیات شوي دي چې لیټ راځي. نو علي ډیره زیاته مننه. نن زما پروډوسر چې کوم دی غالي دی او د سوشل میډیا د لارې چې کوم دی نو تاسو هم منګه کتی شي دغه پروګرام مخامخ چې کوم دی منګه لیدیم شي او دغه خبرې هم کولی شي. ګران اوریدونکو سٹارټ په زواخ لما د ورسیز نه ورسیز مسافر چې کوم زمونږ رونه په پردیس کې جون کوي او هغوی په دغه تیره میاشت کې چې کوم ریکارډ زر مبادله یعنی ترسیلات زر هغه پاکستان ته رالیږلي او دا د پاکستان په تاریخ کې چې سټیټ بانک د دې خبرې تصدیق کوي چې 33% اضافه شوې ده. 33% په مجموعي توګه باندې چې ټول ملکونه راوالي دي کې سعودي عرب نه ټول نه زیاته بیا یو ای نه دغه شانتي د یورپی ملکونو نه امریکې نه هغه ډیره زیاته راغلې ده. خو دې سره سره ګران کتونکو د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې د ورسیزو دپاره د هغوی د مسلو دپاره یو کانفرنس راوختی شو او دغه کانفرنس ته وزیر اعظم پاکستان چې کوم دی هغه هم خطاب کړو بیا ورسره آرمي چیف صاحب هم خطاب کړو. د هغوی شکوک او شبهات او سوالونو دغه سوالونو په مخامخ چې کوم دی هغوی ته جوابونه ورکړي شو او د هغې جوابونو پر د عمل کې چې ورسیزو سووې چې موږ خو ډېر په تیاره کې پراته وو موږ ته ډېره غلط بیانۍ راتلې چې په عمل کې دا کېږي دا دې دپاره کېږي دا دې دپاره کېږي. نو داسې نه وه. په دې کې لومبنۍ چې کوم دی تازه چې کومه فرش ایشو ده هغه منرل اینډ مایننګ دا کوم کرومایډ چې د کاڼي دا غرونه خزانې موږ د لوږې مرو موږ قرضدار یو موږ ته ګراني ده او موږ سره د زمرودو د ماربلو چې کوم دی نو کارخانې پرتې دي سره زر سپین زر هم پیدا کېږي او ورسره چې کوم دی نو بارودي کاڼي خو هم شته. نو هغوی ورسیزو ته وایي چې تاسو راشئ پیسه د سره شته تاسو په دوبۍ کې روزګار کوئ تاسو په سعودي کې روزګار کوئ تاسو په برطانیه کې روزګار کوئ راشئ دلته سرمایه بنده کې دغه بلوچستان کې دي یا پښتونخوا کې دي 40% ګټه ترلاسه کړئ 60% چې کوم دی نو هغه صوبې ته ورکړئ 40% ګټه تاسو ترلاسه کړئ 60% چې کوم دی نو دغه صوبې ته ورکړئ او 30% وفاق ته ورکړئ. هغوی وایي چې یاره موږ خیرانو چې دا خو بس آرمي لګیا ده حکومت لګیا ده په دې باندې قبضه کوي او دا چل دی واغه چل دی. نو دغه بیانیه چې کومه ده هغوی ته خو غلطه ثابته شوله چې په دې باندې قبضه کوي. دغه بیانیه مخې ته راځي چې چېرته کرومایډ دی چېرته کې ماربلې دي هغه قبضه کېږي او په هغې باندې خپل دغه کوي. نو هغوی خرګز داسې نه ده خو موږ سرمایه کار راولو وسایل شته دی نه او هغې دپاره چې کوم دی نو بیا امن هغه ډېر زیات ضروري دی. نو چې نن موږ نورو ملکونو ته دعوتونه ورکوو تاسو راشئ په دې کې برخه واخلئ په دې کې سرمایه کاري وکړئ په دې کې انویسټمنټ وکړئ او د دې نه چې کوم دی نو تاسو پیدا ترلاسه کړئ. نن ګران کتونکو بیا وایم چې مسلکي جنګ دی سیاسي جنګ دی د بارډرو جنګ دی نو دا په دغه خزانو باندې دی. یو وی چې خزانه زما بل وی چې خزانه زما بل وی چې خزانه زما. اوس دا خزانې دا د ملک شوې بیا د هغه صوبو شوې چې کومې صوبې د دې نه مالامال دي او هغه متاثر هم دي. پښتونخوا چې کومه ده دې وخت کې لوټ تاله ده خزانې خالي دي قرضداري ده او پیسې ورکې نشته. نو په دې صوبه کې روزګار بیا بلوچستان هغې کې هم دغه صورت حال دی. نو په دې باندې دغه ورسیزو ته چې کوم بریفنګ ورکړی شو نو هغه بریفنګ چې کوم دی هغه د هغوی خوښ شو. په نورو ډېرو خبرو باندې خبرو شولې خو هغه خبره ده چې څومره ده مسافر لاړ شي
بهر ملکونو ته نه اکثره د دوی په ځمکو دوکانونو په نور سیزونو باندې قبضه وکړي شي. نو هغه ورته چې نه دا قبضه ونه کېږي، د هغې دپاره دفتر ورکړو او په دغه دفتر کې به د هغوی مسلې چې کوم دی نو حل کېږي. بله آرمي چیف نه پوښتنه وشولې، خو د هغه تقریر چې واورېده او د هغه خبرې واورېدې، دغه ټیم کې جوړ کې منځ کې سکیورټي خلکارانو د آرمي چیف او د عوامو ترمنځ او دا دې کې د کینیډا وو، دې کې د یورپي ممالک وو، دې کې د یو ای وو، دې کې د سعودي وو، د هر ملک نه چې کوم دی نو ورسیز دې ته راغلي وو. پاکستان کې چې کوم میشته وو هم په دغه کې موجود وو. نو هغوی دا ومنله چې واقعي د لګن سره د فکر سره او د زړه نه چې کوم دی د پاکستان اکانمي معاشي پرمختګ چې کوم دی د هغې دپاره آرمي چیف ستړی کوي، لګیا دی. وي دا مونږ خو وی چېره دا خو هغه پیرغونیت دی او خبره نه اوري او توجه نه ورکوي او قوم ته داسې واغسې. نو په لومړي ځل باندې چې کوم دی نو موږ دغه حالات هغه واورېدل. نو ګرانو کتونکو څنګه چې ما تاسو ته ویلو چې درنګ ساعت کې به چې کوم دی نو خالد منصور صاحب رارسي، نو هغه سره به اوس خبرې اترې کوو چې هغه په دې څه وایي ورسیز باندې زموږ د خبر رواني. جي خالد منصور څه به وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم والسلام علیکم. ګران اوریدونکو، خالد منصور یم. معذرت لږ شانتې لیټ شوم کنه الف خان، لږ شانتې به دا په 15 منټه دغه وي او نور لیټ کېدل چې کوم دی هغه نه دا کېږي. خو زه ما یې کوله وکړه. خالد منصور ما خبره کوله که نه دا اوس چې خیر دی، بس به زه تا سره سټارټ والم او بیا به هغې نه مخکې ته ځې چې کومه خبره ده چې هغه خبره ختمه کړو. او په پروګرام کې نصر الله خټک صاحب چې کوم دی هغه هم موجود دی. هغه سره به نن د شمالي اشنغر یو مخیمه ایشو باندې به راسره خبرې اترې خو هم کوي. دا دې ښه کار کړی چې دا سړی د غوږ رانیولې او دوی چې کوم دی هغه سره دونه خبرونه دي، خو صحیح ده، هغه سره خبرونه دي. خو بس ما صرف دغه یو خبره کوله چې دا کوم ورسیزو کوم سوالونه په دغه ټولګي کې وکړل د منرل اینډ ماین حوالې سره، په هغې و د آرمي چیف چې کوم دی جوابونه ورکړل. بیا چې کوم دی د ورسیزو کوم مسلې وي چې دوی بهر ملکونو ته لاړ شي د هغوی په هغه څیزونو باندې قبضې کوي، نو هغه قبضې به نه کېږي، دفتر یې ورکړه. درېیمه خبره دا ده چې د کینیډا نه دغه نه کوم راغلي نو هغوی ته د 9 مای هغه بریفینګ ورکړه. نو هغوی چې وکتل نو واقعي چې په ملک کې داسې دغه نه دي په کار. زه الف خان ته خبره کوم، زمونږ د دې ریډیو حصه وه سکندر نومې زمونږ یو ملګری دی. دا څومره زاړه زمونږ لیسنر چې دي هغوی به ډېر ښه پېژني. مونږ سره دلته په ټیکنیکل سټاف کې مو هغه پروګرام هم کوو. نن سبا هغه په دوبۍ کې میشته دی، ډېر ښه انټرنیشنل کمپني ده او په هغې کې په ټیکنیکل سایډ باندې دی ښه جاب باندې دی. هغه د دې روجې نه مخکې هغه راغلی و، نو دلته کې دغه ته هم راغی، دا چې روجې نه مخکې راغلی و نو دلته ریډیو ته هم راغی. الف خان چې ریډیو ته راغی نو هغه ما سره هم په دې خبره باندې بحث مباحثه کوله. په هغه دوران کې د دې پنجاب کې هغه د ریپ یو واقعه پیک نیوز چې هغه وایرل شو یونیورسټۍ والا، هغه ما سره په دې باندې بحث مباحثه کړل. نو ما ورته وویل چې سکندر جانه دا خبر چې دی نو دا لکه ما وی دا اوس دا خبر دی نو دا پیک دی. ما ته وی دا څه وی نو یو که نه دا پیک دی. یاره په هغې باندې هغه دلته سم اوچت را خلاص شو لکه حزب الله ته او ما ته چې لکه دا تاسې او دا څنګه داسې کار وشو چې هغه وایي چې دا خو دې ما ته ډېره ښه خبره وکړه. هغه چې واپس دوبۍ ته لاړو نو هغه ځای نه ما ته وایي چې یاره دلته کې زمونږ چې کوم ایچ آر دی د کمپنۍ چې کوم ایچ آر دی نو هغه سړي دا خبر وایرل کړی و او هغه هلته کې نو مونږ ډېر زیات لکه دغه و او یې د پنجاب دی. وایي ما هغه ته ووایي چې صاحبه دا خبر ما ته پروف کړه چې دا رښتیا دی. نو هغه ما ته وایي چې دا خو رښتیا دي چې نه دا خلک چې دي نو دا دغه دی 93 چې دی نو یو اهم کردار دی. نو تاسو یو جهان مننه چې مونږ هم تاسو دغه مقرره کړه چې مونږ یو څو خبرې یا یو څو نیوز څه انفارمیشن چې دی خپل اوریدونکو کتونکو ته وړاندې کړو. داسې ده الف خان نصر الله چې کله مونږ روزانه بنیادونو باندې که رابطې یو که په لږ ګیپ پکې یو رابطو شي. منصور محمد زئی صاحب نن چې څنګه تاسو ویل چې زمونږ نن ډېر زیات مصروفه ورځ وه او نن چې دی نو د خبرونو یو بارانو مونږ باندې نو په هغې کې د ټول نه مخکې چې دی نو نن سکول نمبر 3 تنګي کې چې دی نو میډیا سره دا خبرې وکړې چې تېر شوې چې کوم د داخله مهم و په هغې کې
چې کوم تحصیلي تنګي 400 په خصوصي توګه تحصیلي تنګي چې دینو هغه په ټول خیبر پښتونخوا کې ټاک کړی و د ټول نه زیات داخلي چې کوم دینو هغه د تحصیلي تنګي سرکل کړی وي په دغه حواله سره هغه وی چې دا دل چې موږ کوم ټارګټ را کړی دی صوبایي حکومت نو هغه موږ تقریبا 3.5 زره چې دینو داخلي چې موږ